احمد شاه په دورانیو کې یو کس و. دا یې د خپلې کونډې مور د زړه جرس و. په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو، بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو. حق ویل حق اخیستلو باندې سر و، خلک وایي هو به هو 5 عمر و. مشهور شو له چتراله تر بولانه، له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه. امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه، عباسینه تر امو او تر واخانه. پوهنمله، پوهندویه، پوهیاليه، ننګیاليه او توریاليه ګټیاليه. سل رحمته دې په پلار او په ادیشه، ازادي دې د سپېڅلې مور شودیشه. مؤسس د لوی افغان امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه، عباسینه تر امو او تر واخانه. پوهنمله، پوهندویه، پوهیاليه او ننګیاليه، توریاليه ګټیاليه. سل رحمته دې په پلار او په ادیشه، ازادي دې د سپېڅلې مور شودیشه. مؤسس د لوی افغان وي ته تورزنه، له خطره خالده د سرخندنه. که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه. په زرګونو اربابانو که خانانو، په زرګونو اربابانو که خانانو غریبان د خپل دولت څوکیدارانو. نه یې وخوړه په بل، نه یې په خپله. دا دنیا یې نو بیا ډېره کړله سله. نه یې ورکړلو زکات او نه پرې خات شول، نه یې نوم نه یې نښان او نه پرې یاد شول. خوشحال سو خوشحال بیګ او یو نوابو د مغولو په دربار باندې سیرابو. چې خطر یې په سر واخیستو نو سر شو، دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو. بیا د هر بنډار سرخي او یو مثال شو. چې پښتون شو نو بیا هله ستر خوشحال شو. بیا د هر بنډار سرخي او یو مثال شو. چې پښتون شو نو بیا هله ستر خوشحال شو. خپله وایي تاسو وپوښتئ له ده نه، له خطره خالي نه ده سرخندنه. که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه. نه پروا د چا لرم، خپل اغوندم. زه آزاد یم، خپل خورم، خپل اغوندم. چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم، په یوونه خطبه تش پښتون وانخلم. خان ترکه، ببرک خان، میرزمان خانه، پر قبرونو مو رحمت شباکو خانه. باچا خان او ایمل خان که افضل خان و پښتانه و دوی سوچه مسلمانانو. بربادي د دې هیواد له هغه راسي، دا هیواد شلو برباد له هغه راسي. د قدرت ګدۍ تېر شا ورڅخه مشه او د ظالم کورنۍ بیا راویښه مشه. له اکبر او له امان بخښنه غواړو، د دې خپل څیرې ګریوان بخښنه غواړو. له داود بخښنه غواړمه بخښنه، له خطره خالي نه د سرخندنه. که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه. من په سیخ ستا په شان ډېر پیرلي خلک، من رټلي د تاریخ رټلي خلک، من ستایلی د تاریخ هر یو میړه دی. که موسر په غرغره یا په چاړه دی. نه قدم ته زورور مني نه جبر، نه غلام مني دا خاوره نه یې کبر. وزیران یې، وکیلان یې، رئیسان یې، که خانان یې نو په دې خاوره خانان یې. چرته ځئ بیا؟ چرته ځئ بیا؟ که یرغل او بیا غدۍ شوه، که دا خاوره مو د پښو لاندې پردۍ شوه. د اوبو د سپینې واورې سوداګرو، ما ته غوږ شي د دې خاورې سوداګرو. تا خوړلی بیت المال په خدای که جوړ شي. ته مړېږې نه، په تورو خاورو موړ شي. د 5 دیوالو شاته هم ډارنه. تا خوړلی بیت المال په خدای که جوړ شي. ته مړېږې نه، په تورو خاورو موړ شي. د 5 دیوالو شاته هم ډارنه. له خطره خالي نه ده سرخندنه. که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه. سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي. سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي، غواړي بل د ځان په ګټه استعمال کړي. پخوی مالګه وړه دره ترشیږي، که نور څه وایم خبر رانه لوسیږي. د کیمرې تر مخ پښتو مسلماني ده، د پردې تر شا خبره میداني ده. امنیت که په دې حال وي پولیس مشره، دا وړی بشړی نشي ولس مشره. لا تر ارګ او تر منبره فاصله ده، له لغمان نه تر لوګره فاصله ده. د انځر د ګل لیدل ترې ناسان دي، خو تر تا در رسېدل له دې نه ګران دي. دې هېواد ته له هر خوانه ګوتڅنډنه، له خطره خالي نه ده سرخندنه. که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه. دا هېواد نه د ایران نه د کولاب دی. وزیر صاحب، دا هېواد نه د ایران نه د کولاب دی، نه د روس، د امریکا، نه د پنجاب دی. دا د یار او هغه یار کله بیلیږي، پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي. دا هېواد
نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا د یار او هغه یار کله بیلیږي پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي لامو تر اباسي نه یو پښتون دی یوه خاوره یوه وینه یو مضمون دی هزاره ترکمن ازبک که تاجکان دي پشهی ګجر عرب که بلوچان دي سر شیندل دي زر شیندل د جواري ده سر شیندل دي زر شیندل د جواري ده د تاریخ پاڼې ته نوي سرداري ده پر هیواد مات شوي سر بلا دي واخلم پر ګولو ویشت ټټر بلا دي واخلم خمارونه ننګي دي نوش بادې شه جنتي حورې دي زه د مور شودې شه زه به نه یم زه د نه یم تل ویدانه خو تل پاتې دی وی لوی افغانستانه من پر تاسو باندې وکړه سپارښتنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم والي صاحب زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم زه د داسې یوې ژبې څوکیدار یم چې وګړي په زشتۍ سره ګړږي یو د بل پر غیبتونو نه مړږي لا په دې باندې پوه نه شم چې دا ولې مرګ زغمي خو تربور نه زغمي بلکلې یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي تر غړۍ پورې دي یو بل نه ماړه دي بعضې اورم د پیړیو بدیدار دي کرونده لاس ته راوړنې بنګ کوکنار دي د ګوهر شخه شولنګه به زیاتېږي دا حالت په ورځ تر بل ترې ګلی کېږي ګېډې ورک شلو بس خوند له کلي ورک شو یو په مرګ او بل په ژوند له کلي ورک شو تربګنۍ دي بدنیتۍ دي بدامنۍ دي پر اوږو باندې ټوپک یو ګردنۍ دي وا زما نیمه ارمانه ارمانجنه له خطره خالي نه ده سرخندنه خو ته ډېر ښه یې چې په کور کښېنې دننه رستایي ثواب حج عمره تهجد اشراق او تلاوت کړي حج عمره تهجد اشراق او تلاوت کړي ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي په توبو پسې توبو باندې ختل دي سجدې نه دي د تندیو ماتول دي د خپل ورور غوښې هډوکې کباب هم خوري وینه هم څکي زمزم هم څکي شراب هم خوري حج عمره تهجد اشراق او تلاوت کړي ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي په توبو پسې توبو باندې ختل دي سجدې نه دي د تندیو ماتول دي د خپل ورور غوښې هډوکې کباب هم خوري وینه هم څکي زمزم هم څکي شراب هم خوري قضاوت هم دې ته وایي ته دې جوړ وې ته دې خاد وې ته دې پټ وې ته دې موړ وې زه که خوار لوڅ او برباد وم خو هم دې ځکه ستا پر نامه یاد وم خو هم دې زه له هغې در په در خاورې په سر یم ته دې عمر له بادار زه دې نوکر یم زه خو ستا د سر ساتونکی څوکیدار یم ته هوسا اوسه بېغمه زه پایدار یم که څه کېږي نو په ما به اول کېږي که ژړېږي نو په ما به مور ژړېږي نور وګړي باید مړه یا زنداني شي زما سر دې ستا له سره قرباني شي خو تر کومې به ژوندی ته شتمنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه له وږنې اوبو ډېره ډېره مننه خوښ